دا تصویر وګورئ چې دې تصویر نه به تاسو لا اوس خپله ثابته شي چې عمران خان څومره د غټې سینې مالک دی، عمران خان ولې دومره مقبول دی، عمران خان ولې یو غټ لیډر دی. یو تصویر کې تاسو له ښکاري چې د شوکت خان هم د افتتاح بورډ دی. جی د شوکت خان هم افتتاح چې کوم دی د نواز شریف په لاسونو باندې شوی وه په 1991 کې. په 1991 کې د نواز شریف حکومت و. نو هغه ټایم چې کله عمران خان د شوکت خان هم هاسپټل افتتاح کوله نو نواز شریف یې راغوستی و. دا افتتاح د نواز شریف په لاسونو باندې کړې وه. او دا بورډ اوس هم په شوکت خان هم هاسپټل کې لګېدلی دی. چونکې د عمران خان حکومت راغو، دی سره څومره دشمنیانې راغی، دی سره څومره اونچ نیچ راغل، خو عمران خان دغه بورډ را لرې نه کو. بل طرف ته دا بل تصویر تاسو له ښکاري چې دا په میاوالي کې یو هاسپټل و چې عمران خان په خپل دورې حکومت کې جوړ کړی و. اوس ریسنټلی د عمران خان چې کوم حکومت په هغې کې عمران خان میاوالي کې دا هاسپټل جوړ کړی وومن اینډ چلډرن هاسپټل جي دا چې په دې کې د عمران خان یو نوم لګېدلی و، د عمران خان د نوم یو بورډ لګېدلی و چې هغه اوس د مریم نواز حکومت هغه تخته چې کومه ده راغورځولې ده او راګزار کړې ده. مطلب د عمران خان نوم هغه د عمران خان په حکومت کې چې جوړ شوی هغه هسپتال کې نو د عمران خان هغه نوم یې تختۍ چې کومه وه د عمران خان د نومه دغه چې کوم لګېدلی و هغه یې راوغورځولو. او بل طرف ته عمران خان هاسپټل چې عمران خان په خپله باندې ګرځېدلی دی، خلکو نه چاندې راغوستې دي، باقاعده په کوم کوم ځایونو کې دی چې دې هاسپټل لپاره هغه ګرځېدلی دی، خیراتونه یې راټول کړي دي، زکاتونه یې راټول کړي دي. دغه شوکت خان هم هاسپټل یې پرې جوړ کړی دی. یعنې دا داسې ده چې د عمران خان هاسپټل دی که په زکاتونو جوړ دی که په هر څه جوړ دی، خو د عمران خان په ایفورټس باندې جوړ شوی دی که نه. نو په کار دا وه چې په دې کې هر ځای کې د عمران خان تصویر لکه که چېرې څوک شوکت خان هم هاسپټل لاهور ته نشي تللی که نه، نو راشئ د پېښور هاسپټل خو شته که نه. تاسو په پېښور ټول شوکت خان هم هاسپټل کې وګرځئ، د پی ټي آی د یو لیډر تصویر به هم پکې ونه وینئ، ایون د عمران خان تصویر به هم پکې تاسو ونه وینئ، ایون تاسو د پی ټي آی جنډه به هم پکې ونه وینئ. دا ګوره دې له ویلی شي د غټې سینې مالک، دې له ویلی شي لیډر، دې له ویلی شي. او بل طرف ته مریم نواز چې په پنجاب کې د چولو یو پلیټ هم تقسیموي نو په هغې هم خپل تصویر لګولي. د چولو پلیټ قیمت په 50 روپۍ وي او د هغه کم چې اډورټایزمنټ شوي هغه به ځان له 200 روپو وي. یعنې هغه د پښتو کې یو متل دی وایي بیزو د 10 او زنځیر د 13 تختولو، یعنې خیرات به دی د 10 روپو ورکوي او اډورټایزمنټ یې وله د سلونو په سوونو روپو کړی وي. نو دا د مریم نواز د حکومت کارنامې دي. او بل طرف ته عمران خان دومره د غټ زړه مالک چې عمران خان غوستی نو هغه به د ټول هسپتال نه د نواز شریف نوم ختم کړو. خو دا د نواز شریف د بورډ د نواز شریف د نوم تخته چې کومه ده تر اوسه پورې په شوکت خان هم هاسپټل کې لګېدلې ده. نو عمران خان چې کوم دی غټ لیډر دی او دا د لیډر کوالټیز دي، دا د لیډر نشانیانې دي چې په وړو وړو خبرو باندې به هغه دومره دغه نه کوي لکه څنګه چې مریم نواز په خپل دور حکومت کې نومونه د هاسپټل بدل کړل، په چا باندې د خپل مور نوم کې خو د کلثوم نواز او په چا باندې نواز شریف هاسپټل او نواز شریف پارک او مختلف نمونه د خپل خاندان کې ښودلي دي. خو بل طرف ته عمران خان داسې نه دی جي خپل دغه چې کوم هاسپټل دی شوکت خان نو په هغې باندې نه د عمران خان تصویر شته، نه پې نوم شته، نه پې د پی ټي آی نوم شته، نه پې د پی ټي آی لیډرشپ شته، ایون د هغه د مور په نوم دی. شوکت خان هم د عمران خان د مور نوم خو د مور تصویر هم پکې چېرته تاسو نه وینئ. خیر دا اپډیټس و دې حوالې سره ستاسو سره دا کمنټ لازمي و.